محترم اوریدونکو السلام علیکم دا آکاشوانی ډلۍ دی او موږ تاسو ته د بهرنیو خپرونو پښتو څانګې څخه دا سهارنۍ خپرونه وړاندې کوو. عزیزانو، نن د جمعې ورځ د 2023 میلادي کال د اګست میاشتې 11 نیټه ده او دا مهال په هند کې د سهار 10 بجې دي چې د افغانستان له 9 او د پاکستان له 9 بجو سره سمون لري. او زه نوې ډلې څخه هرشپریت کور تاسو ته د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوم. د خبرونو مهم سرټکي: په ولسي جرګه لوکسبا کې د حکومت پر ضد د بې باورۍ تحریک ناکامه شو. لومړی وزیر نریندر مودي وایي چې په منیپور کې تاوتریخوالۍ د خوشایني وړ دی او د ښځو پر وړاندې جرمونه د منلو وړ نه دي. د هند د سمندري ځواک داخلي لومړی لیکې جنگي بیړۍ INS شایدري او INS کولکاتا نن د مالابار 2023 تمرین کې برخه اخلي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او په ملي اسامبلي کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض پرون غونډه وکړه چې د سرپرست لومړی وزیر ټاکلو په اړه موافقې ته ورسیږي. او د هاکی په لوبه کې هند به نن په چنئی کې د ایشیا چیمپئنز ټرافي په نیمه پای لوبه کې له جاپان سره مخامخ شي. عزیزانو، اوس بشپړ خبرونه واورئ. د اپوزیشن رخوا وړاندې شوی د بې باورۍ تحریک په لوکسبا کې ناکامه شو. تیر ماښام په لوکسبا کې د تحریک په اړه بحث ته په جواب کې لومړی وزیر نریندر مودي د منیپور خلکو ته ډاډ ورکړ چې ټول هیواد ورسره دی او په ایالت کې د سولې د راګرځولو لپاره به په ګډه کار وکړي. نوموړی وویل چې په منیپور کې تاوتریخوالی د خوشایني وړ دی او د ښځو پر وړاندې جرمونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی مودي وویل چې د مرکز او ایالتي حکومت لخوا هڅې روانې دي چې تورن کسانو ته سزا ورکړل شي. ښاغلی مودي یادونه وکړه چې هند په 1991 میلادي کال کې اقتصادي بحران په حالت کې وو. له 2014 میلادي کال وروسته هند د نړۍ په 5 سترو اقتصادونو کې ځای پیدا کړ او اصلاحاتو له کبله دغه هیواد دغه مقام ته رسېدلی دی. نوموړی ډاډ ورکړ چې د خپلې درېیمې دورې په جریان کې به هند د نړۍ په 3 سترو اقتصادونو کې شامل شي. تر دې مخکې د منیپور مسلې په اړه د اپوزیشن د اعتراضونو وروسته د مشرانو جرګه راجیه سبا د یوې ورځې لپاره وځنډول شوه. د هند سمندري ځواکونو داخلي او لومړۍ کرښې جنگي کښتۍ INS شایدري او INS کولکاتا به د مالابار 2023 په تمرین کې برخه واخلي. 11 ورځنی تمرین به نن د آسټرالیا په سیډني کې پیل شي. د دفاع وزارت ویلي دی چې د امریکا سمندري ځواکونو د جاپان سمندري دفاعي ځواک او د آسټرالیا شاهي سمندري ځواکونه به هم په دې تمریناتو کې برخه واخلي. د مالابار سمندري تمریناتو لړۍ په 1992 کال کې د هند او امریکا د سمندري ځواکونو ترمنځ د دوه اړخیزو تمرین په توګه پیل شوه. دای تمرین د کلونو په اوږدو کې وده کړې او نن په دې کې د هند آرام سمندر سیمه کې 4 مشهور سمندري ځواکونه شامل دي. دا تمرین د هند سمندري ځواک ته یو فرصت برابر وي چې د خپلو ملګرو هیوادونو څخه د سمندري امنیت عملیاتو کې د غوره تمریناتو څخه ګټه پورته کړي. د هند د سمندري ځواکونو مشر اډمایرل هری کمار پرون د آلمان د هوایي ځواک له مشر لیفټیننټ جنرال انګو ګیرهارډ سره وکتل او د دفاعي همکارۍ د پیاوړتیا لپاره یې د همکارۍ پر نویو لارو چارو خبرې وکړې. د جرمني د هوایي ځواک مشر په ډیلۍ کې د هند د هوایي ځواک مشر ایئر چیف مارشل VR چودھری سره وکتل او دواړو مشرانو د 2 هوایي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ د لا پیاوړتیا په لارو چارو خبرې وکړې. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په ملي اسامبلي کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض پرون مشاورتي غونډه وکړه چې سرپرست لومړی وزیر ټاکلو په اړه موافقې ته ورسیږي. ریاض د غونډې پخلی کړی او ویلي دی چې د جمعې په ورځ به بله غونډه هم وکړي. د اساسي قانون 224 ماده لمخې به د سرپرست لومړی وزیر د ټاکلو پروسه ترسره کیږي، کوم چې به د ټاکنو د څارنې لپاره مقطع حکومت رامنځته کړي.
او د हॉकी په سیالیو کې هند بنن په چنئی کې د آسیا چیمپئنز ټرافي په نیمه پایلوبه کې له جاپان سره مخامخ شي. ملیشیا به په همدې ځای کې په نورو وروستیو څلورو سیالیو کې له جنوبي کوریا سره مخامخ شي. پرون هند پاکستان ته په 4-0 ماته ورکړه او د لیګ پړاو یې په سر کې پای ته ورساوه. د خبرونو پای.